السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د سجده سهو متعلق یو څو ضروری اهم مسائل تاسو ته وړاندې کوم. ډېر په غور سره واورئ او خپل مخې ته نور ملګرو سره هم شیر کړئ. سجده سهو دا هغه سجدې ته وایي چې انسان نه په مانځه کې یو غلطي وشي، د دغه غلطۍ د تصحیح دپاره چې دی کومه سجده کوي دې ته وایي سجده سهو. دا سجده سهو واجب ده، خو په چا باندې واجب ده؟ په هغه انسان چې د هغه نه په مانځه کې واجبات پاتې شي او یا د دغه انسان نه په فرضو کې تاخیر راشي، فرضو کې وروستوالی وکړي، خپل په ځای باندې ادا نه کړي، نو په دغه انسان باندې سجده سهو واجب ده. اوس دا سجده سهو یو څو صورتونه دي. لکه اوله مسله دا ده چې یو انسان په مانځه باندې ودرېده او د یو رکعت مونځ وکړو، دویم ته پا نسید بلکې په قاعده باندې کېناست، نو که دغه قاعده باندې دی تقریبا دومره مقدار ناسو چې په هغې کې خلک 3000 سبحان الله ویلی شي، اگر چې د په دغه قاعده باندې په ناسته کې څه التحیات یا څه الفاظ نه دی ویلي، خو صرف دومره مقدار ناسو چې په هغې کې 3 پیرې سبحان الله ویلی کېده، نو په دې انسان باندې سجده سهو واجب ده. او که د دې نه په کم مقدار باندې ناستو نو بیا به سجده سهو واجب نه ده. دویمه مسله چې 4 رکعاته مونځي، فرضي یا سنتي یا 3 رکعاته واجبي، نو په دې کې 2 قاعدې. اولنۍ قاعده په دې کې واجب ده او دویمه قاعده په دې کې فرض ده. نو که دا اوله قاعده د چا نه پاتې شي، 2 رکعاته مونځ وکړي او ورپسې قاعده ده، دا قاعده ونه کړه او 3 رکعات ته پاسید، نو چې کله 3 رکعات ته پاسي د دې اوس یو څو صورتونه دي. یو صورت د دې دا دی چې کم په در مختار باب سجود سهو کې ذکر دی، که دا انسان 3 رکعات ته پاسېده خو پوره نه و پاسېدلی، املای نه وسیده شوی، معمولی غوندې پاسېدلی و، نو एकदम دی واپس کېناسته یاد شو ته، نو په ده باندې سجده سهو نشته، بس دا اولنۍ قاعده وشوه، بیا به پاسې نور مونځ به پوره کړي. دویم صورت دا دی که چرته کې دی په دې قاعدې ته کې نه ناست 2 رکعات نه بعد او 3 رکعات ته پاسید او ملایم سیده شوی وه، پوره پاسېدلی، نو بیا به واپس نه کینی، سجده سهو پې واجب ده، مونځ به خپل پوره کړي، اخره کې به سجده سهو وکړي. او که چرته کې دی مکمل پاسېدلی او بیا کېناست چې زما نه قاعده پاتې ده، نو په کار خو نه وه، خو که کېناسته نو بعضې فقهای کرام وایي چې مونځ مات دی، خو مفتابهي قول او صحیح قول دا دی چې مونځ مات نه دی، اخره کې به سجده سهو وشي او وبکي او مونځ یو شوی دی. که سجده سهو یې ونه کړه نو بیا یې مونځ نه کېږي. درېیمه مسله دا ده چې که چېرته په یو انسان باندې سجده سهو واجب وه په مانځه کې او د سلام وګرځو، سجده سهو پې واجب ده، خو د ده نه دا سجده سهو هېره شوه، نو که چېرته کې دغه انسان د سلام د ګرځولو نه وروستو د مانځه یو منافي کار نه یې کړی، د قبلې نه یې سینه نه یې ګرځولي او خبرې نه یې کړي، داسې یو بل منافي کار یې د مانځه نه یې کړی، نو چې ده ته یاد شي واپس دې سجده وکړي او بیا د تحیات د سر نه شروع کړي، نو مونځ یې پوره شو. او که ده د مانځه منافي کار کړی، خبرې کړې وي یا د قبلې نه اغوښتی، نو که دغه انسان باندې بیا واجب دی، لکه رد المختار په دغه واجباتو په دې بیان کې دا مسله ذکر کړې ده چې دغه انسان به دوباره که وخت وو دوباره به پاسې دا مونځ به دوباره بیا وکړي، ځکه دا مونځ په ده باندې اوس واجب دی، او که دوباره په دغه وخت نه وو بیا به یې قضا راګرځي، خو دا مونځ به دی دوباره بیا خامخا کوي. او 4مه مسله دا واورئ چې یو انسان 4 رکعاته مونځ دی او د ده نه دی په دې 2 رکعات باندې دی. 4مه مسله دا واورئ که یو انسان 4 رکعاته مونځ کوي او دی په لنډه قاعده باندې ناست دی، اوله قاعده چې کوم واجب ده نو دا دی چې کله عبده و رسولو ته ورسي نو دی به بیا پاسي، خو که دی عبده و رسولو ته ورسید او پا نسېده بلکې اخوا درود شریف شروع اللهم صل علی محمد، نو چې دومره درود ده ووایي چې اللهم صل علی محمد، نو 3 رکعات چې و هغه فرض و، نو په فرضو کې د تاخیر راوسته، د دې وجې نه په ده باندې سجده سهو واجب ده، دی به سجده سهو کوي. خو دا سجده سهو د دې وجې نه ده چې د درود شریف ووایي، یاره درود شریف داسې یو بد عمل دی نعوذ بالله چې یاره په هغې باندې په ده سجده سهو واجب شو، نه دا په دې وجه نه دی،
د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول موجود بحر الرائق کې چې امام سے فرمایي چې لا یجب علیه بالصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم چې په د باندې داسې د سوا په دی وجب نه د واجب چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل بل بتاخير الفرض وهو القيام بلکې د په فرض کې تاخير کو چې هغه قیام د دریم رکعت پاغي کې تاخير کړي دی لہذا داسې د سو په د باندې په دغه تاخير باندې واجب ده او کچرته کې د درود شریف اللهم صل علی محمد ویلو او سیدسو نو په د باندې خو واجب ده کدا سیدسو د ونه کړه دی به د موږ دوباره بیا کې ها موږ دوباره راګرځول په د باندې واجب پنځمه مسله دا ده چې یو انسان څلور رکعات فرض مونږ کوي نو په دې فرض مونږونو کې اولنی 2 رکعاتونو ته ډک وي او رستنی 2 رکعاتونو چې دي تشتی د تش مطلب دا دی چې د بس صرف سورۃ فاتحه وي بیا بخکد شي نو که په فرض مانځه کې چا په دې اخرنی 2 رکعاتونو کې سورۃ فاتحه وي او سورۃ وسرم وي نو په دې باندې د سو نه واجبېږي نو صحیح دی بالکل په غیر د سید سوي شپږمه مسله دا ده چې په وتر واجبو کې دعای قنوت لستل دا بهتر دی چې سړی په کې دا دعا وي اللهم انا نستعينك ونستغفرك الى اخره دا بهتر دی خو کده دی په ځای باندې چا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا په کې چا یو ځلوي یا درې ځلوي دام کافی ده یا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا درې ځلوي دام کافی ده خو بهتر دا چې دی په کې دعای قنوت وي اوس دغه دعای قنوت چانه په دې دریم رکعت وتر واجب کې پات شو د رکوع لاړ نو بیا د لپاره دا مناسب نه دي چې د رکوع نه دوباره ودرېږي بیا د دعای قنوت وي بلکې د با پورا خپل منځو کې اخره کې بس د سو او کې عبد ورسول پر چوي نو د سلام وګرځي او بیا با سیده به وکي بیا با قیدی تکینی او التحیات نو شروع کې او اخره پورې به وي دا په د باندې بیا سیده سو واجب